او نه د قصو کې مولوی عبرت پروتي د موسی علیه السلام واقعا دا یو قسم نبی علیہ السلام تصدا تسلی دا په دعوت باندې په تبلیغ باندې او په دعوت او تبلیغ باندې بتاله تکالیف راځي تب صبر کې تحمل بکې دا وی د صبر او استقلال ذکر دلتا مقصد دا دی چې اے د الله محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تعالی وی اے زما حبیبا سرنگ چی تکالیف موسی علیہ السلام راغلل دا ہوئی صبر سو دا قرنگی با صبر کوئی تاسو مقصد دا دے چی اے دا اللہ حبیبا دا توحید مسئلہ بیانوا پا دعوت باندے او پا تبلیغ کی با مصیبتون رازی حقا برداشت کوا ثابت قدم اسے گا تاسو زماری اختون پیغمبر او نبی او اخیری غلبہ بستاوی پخپل دشمن باندے خلاصت صورت موسی علیہ السلام د نبوت نمخ کے د جون حالات د نبوت نرستو د توحید دعوت د قوم رد او انکار دا بیانی کی خلاصت صورت کی اخیر د موسی علیہ السلام او د هغه د متبعین غلبہ و فراعنه باندې دا نو پدې کې با نبی علیہ السلام ته وای چې اخر بم ستا غلبوي او ستا دشمنان بنست او نابود کما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم دا اللہ پنم باندے چھ دیر مہربان دے او دیر رحم کون کے دے پا مومنانو باندے طاسیم میم دا حروفی مقطعاتی دا دی پا مانا باندی او پا دے باندی اللہ رب العالمین خپوئیگی زمنور باندی ایمان دے تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دی دا کتاب واضحا دا تمحید مع ترغیب دے یعنی دا دا کتاب مبین آیاتنا دی حقا پا توجہ سراوری اللہ ترغیب دے خواہ تمحید مع ترغیب ووری دا دا قرآن کریم آیاتنا پا توجہ سرا او پاغی باندی عملو کی الکتاب کے صرف دا الکتاب دی وجنا اللہ رب العالمین انسان مخاطب کی الکتاب زانت دا قرآن کریم عظمت و شانت اشارہ دا المبین کی زانت اشارہ دا قرآن کریم وضاحت یعنی خود توحید مسئلہ بانی واضح کتاب دے دا اور دیر واضح نتلو علیکا لولو من پتا باندے اے زما حبیبا من نبأ موسیٰ سا احوال دا قصید موسیٰ علیہ السلام وفرعون او دارنگ دا دشمن دا موسیٰ علیہ السلام چے فرعون داغی سا احوال در تا اورو سواقعات احوال دا فراعنو او دا موسیٰ کلیم اللہ اللہ ودر تبای نتلو علیکا لولو منگتاتا بواسطہ جبرائیل علیہ السلام اگورا اولولا واقعا او قصد موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون بالحق تحقیق سرا حق سرا اللہوی لقوم یؤمنون حقا خلق دا پارا چی یقین کی یعنی مسلمانان خلق دخپل خیال قیاس دخپل حال قیاس کئی کم چی دا قوم زیت نشی چی دا طاقت ورش موسیٰ علیہ السلام واقعہ باندے سوجو کا مومنان بطین دا عبرت واخلی چی چام کلا دا حق مقابلہ کرے دا چام چی کلا دا حق مقابلہ کرے نو اللہ غزلی لکڑے بس یعنی غلب اللہ پاک اگا چاہتا ور کرے دا چی پا ظاہر کے مغلوب کاری ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام مغلوب کو مغلوب نو بنی اسرائیل مغلوب کو مغلوب نو خو اللہ رب العالمین ورطا لارا ورکڑا دا فتح او دا غلبی نو اللہ وی اگوری تاس واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون حق لقوم یؤمنون حقا خلق دا پارا چی یقین کئی دیکھ ریر وضاحت پروتے ان فرعون بیشکا فرعون علا فی الارضی تکبر کون کے پزمکہ کے لوی کولا پزمکہ باندے فرعون تکبر کول
لوی کولا. فرعون د مصر پزمه کا باندې سرکشا او انتہائی ظالم انسان، د ظلم انتہا، ظلم بالکل انتہا ته رسیدل. اللہ فرمائے ان فرعون بشک فرعون علا فی الارض تکبر کولو لوی کولا پزمک باندې د مصر وجعل اهلها شیعا او ګرځولیو دی فرعون د هغې خلق د دې مصر خلق شیعا سوډلی یستضعف طائفة منهم کمزوری ګرځولا یوه ډله د هغوی نه یذبح ابناءهم حلالول به زامن د هغوی. د دې فرعون د حکومت په چلولو کې یو لوی چل دا دی، دی به څه کار کولو، دی دا قومونه تقسیم کړو، اختلاف پکې پیدا کولو، یو به د بل سره اچول، یو به د بل سره اچول. فرعون به خپل حکومت کول. سیاسی خلق دا معاملې هم کوي. ګورئ دا قرآن تا صحیح معنو کې مطالعه کوي، تاسو له خپله پته ولګېږي یو دور کې به یو سړی وي صاحبه، یو خپل حکومت او د جاه و جلال د بقا ساتلو دپاره به کوي دا کاتې. یو سړی بل سره ورواچي، بل سره ورواچي، چې دا ورته څه وي د خپل صدر او مشر ته محتاج وي. دا د فرعون سیاست دی چې څوک یې کوي. فرعون دا کار کولو. څنګه کار یې کولو؟ دقه طریقه وه د فرعون چې صاحبه وجعل اهلها شیعا، وی ګرځول دا خلق په خپلو کې ډلې ډلې. یستضعف طائفة کمزوري ګرځوله یوه ډله بیا د دوی نه په څه سره د نفرت پیدا کېدو سره یو ور باندې غالب کوله، بله به یې مغلوبوله، بله به یې غالب کوله، بله به یې مغلوب کوله. به د دې پکې خپل هغه چرچه روانه وه. نو الله فرمایي دا ډېر مشري دې دپاره مه کوه، دا ډېره غلطه مشري ده چې ته کله کله ظالم ځان سره ملګری کې او ته وایې چې زما له پکې نجات دی. نه نه نه، ګورې که د خدای ګرفت کې راشي، ګورې بیا به د الله د وړاندې څوک جواب وکړی شي. دا کوتا طریق چې څومره دي دا د لویو خلقو ساتلي، دا ظالمان خلق د لویو خلقو ساتلي. هغوی د خپل روب د ساتلو دپاره داسې ظالمان ساتلي. یو عالم به شهید کا، بل سړی په نیک سړی را ونیسه، د بل چا بې عزتي ور باندې وکړه چې د دې د مشرۍ راج قایم وي. الله وی فرعون دا کار کولو. ابي جهل د مکې مکرمې په خلقو باندې هغه هم داسې کول، خپل روب بے بحال ساتلو ور باندې. لا فرمائی یستضعف طائفة منهم کمزوری ګرځولي وا یوه ډله د هغوی نه. یذبح ابناءهم حلالول به یې زامن د هغوی د بني اسرائیلو، ویستحیي نساءهم او ژوندی به یې پرېښودلي ښځې د هغوی. انه کان من المفسدین بېشکه هغه فساد کوونکی انسان ډېر لوی مفسد. نو الله مفسد چاته ویلي؟ دهشتګرد الله چاته وویل؟ هغه چاته الله دهشتګرد او مفسد انسان ویلو چا چې دهشتګردي خوروله، ډلې جوړولې. دا یاد ساتئ. ګورئ نن مسلمانان په دې غم باندې مبتلا دي. مسلمان دی آیات ته خو وګورئ، کافران د مخکې نه د فرعون سیاست داو چې مسلمانان خپلو کې واچوه. او موبایل خو لوی ورانه جوړ کړی موبایل، بس یې به د یو جماعت امام صاحب لګې وي، بل جماعت امام بس پنسه دی یوه اوچته او بله لنډه او په دې کاپرې، او پټکې دی چې کوم دی تور په سر کړی او کوږو نو په دې کاپرې، او تا چې کوم دی لاس کې امسا نیولی او ته په دې کاپرې، او ما سره مناظرې ته تیار او راځه چې مناظره وکړو. بیا د هغې بل ای ته خدای ظالمانو، الله اکبر. کافران کفري ملکونه ټول یو دي، کفري ملکونه ټول څه دي؟ یو. او مسلمان په جماعت کې د جماعت مسلمان مخالف دی، د سره مامون نه کېږي. یا لکه ولې د مونځ سره نه کېږي؟ ولې؟ فروعي مسائلو کې موږ اصولو ته لاړو، فروعي مسائل. الله اکبر. قسم په خدای د جړا وخت دی،
تاسو دې آیات ته وګورئ، دې باندې تفاسیر چې وګورئ بالکل به هم دا ذهن ور باندې کولاو شي چې واقعي خبره ده چې فرعون خپل حکومت قائم کړی په څه باندې؟ خلق په خپل منځ کې اچولي. نن دا څه نه ګورئ تاسو هلکه کومې عقیدې والا دیوبند دی، ته د کومې عقیدې والا دیوبند دی؟ ښه نو دې پسې کافر دی، ته پسې کافر یې. بس دا وایي زم دیوبند یم، هغه وایي زم دیوبند یم، دا وایي زم چې کوم دی حق پرست یم، هغه وایي زم حق پرست یم. لانجه پسې ده، جګړه پسې ده، هېڅ نه د جګړې پته معلومه ده. تا داسې کړي تا داسې کړي، ظنیات ټول ګمان باندې مزل روان دی. او موبایلونو او به خاص کر وړو طالبانو مقامه جوړه کړي، وړو طالبان نه دي بس سبا کده پیسې وسره کني خدا غمه پیدا کړي، دومره بلا ورسره سیو دا پلان کې دا ورکړو، هغه بګه دا شی ور کړی دی، پکې دا شی ور کړی دی، دا ټول سیبا قسم دې د مسلمانانو د ملا د ماتولو پروګرامونه روان دي. نو زما خو بالکل نفرت د داسې علماونه چې په نن وخت کې د هغې مسایلو چتول کوي چې هیڅ ضرورت ورته نشته دی. نن د امت دپاره د اصلاح ضرورت دی. امت مونځ نه کوي، یو مونځ چې مسلمان قضا کوي قسم په خدای دی به په دې یو مونځ باندې 80,000 کاله په جهنم کې غوټه خوري. د دې غم یې نه کوي او په دې بل شي دې نښلولی دی. 80,000 کاله په جهنم کې غوټه خوري. یو مور چې هغه مونځ نه کوي، هغه غذا پخوي بچو ته روټۍ ورکوي، د دې غذا نه الله پاک انوارات او برکات او سکون چې د زړه په ملاویږي هغه ترې الله لرې کړي. تش شی به د مال په شان د ګیه وخوړله او خبره ختمه شوه. مورې تا مونځ ولې نه دی کړی؟ خورې تا مونځ ولې نه دی کړی؟ زما ټبره تا مونځ ولې نه دی کړی؟ کپړو کې راته پرتوغاښ نه وي اچولی، په دې مونږ ښځه وو. په ترکاري کې مالګه نه وي اچولي، په دې مونږ ښځه وو. کنځلې ورته کوو، پلار ورته زورو، خو که ښځې مونځ د سارم قضا کو دا اخرت خپل دی، ماسپښین قضا کو خپل کار دی اخرت. ای د خدای بدبخته خاونده نرونو، زما د علماو له درخواست دی چې خدای ته وګورئ، او خاص کر زما هغه علماو ته چې ټول د دیوبند دعوه کوي، الله نه دی ویریږي او د دې خبرو عوام په دې خبرو والله کې خبرو عوام په خبر کړل سیبا فیدې چاته رسیږي؟ اهل کفر ته. فرعون سوی ډلې ډلې کړي خلق، بس بې غمه پکې لګي خپل حکومت چلاولو. یو د بل سره سیب په نظریه اختلاف پکې راغی، بل اختلاف پکې راغی، هغوی په خپلو کې اړم شو. فرعون به لګیا او د نن بچي حکومت ور باندې کول. نن دا د وخت فرعون امریکا، د وخت فرعون روس، هغوی خپلو کې په ډېرو خبرو کې معاهدې وکړې، ډېرو خبرو کې معاهدې وکړې، ډېرې غټې غټې خبرې خپل منځ کې یو کړلې. او مسلمان خو لا پرېږده، صوبه کې د صوبې والا د بلې صوبې سره جوړ نه دی. بیا د صوبې اختلاف پرېږده، محله کې دا د چا جومات دی؟ دا د دیوبندیانو جومات دی؟ دا د چا جومات دی؟ دا د اهل حدیثو جومات دی؟ دا د چا دی؟ دا د بریلیانو جومات دی. خدای دې په دې دغې خلقو باندې تندر را وغورځوي چې څوک اسلام ټوټه ټوټه کوي. بس ما خدا درخواست دی، الله ته جوړم چې یا الله دا کومه خبره ده؟ فیدې چاته ورسېده؟ 5 وخته مونځ، اذان مې یو شان، د مونځ ټیم مې یو شان، اذان مې یو کریم، نه مې اذان جدا دی، نه مې کلمه جدا ده، نه مې قرآن جدا دی، نه مې حدیث جدا دی. نظر مې ستا خلاف دی، ستا نظر زما خلاف دی. ته په دې اتفاق ساته ځان سره، زه په دې باندې ماله په دې اکتفا پکار، تا په هغې اکتفا پکار ده. ما ولې کافر کوې؟ زه تا ولې کافر کوم؟ بس دقه خبر روانه. دا د چا جومات دی؟ دا د پلانکي جومات دی. تاسې به ونه اورئ چې عیسیانو دا ګرجه د نستوریا والا ده، دا د یعقوبیا والا ده. نه وایي، هغوی کې 4 غټ جماعتونه دي، خو په ګرجو چې ورشي دا نوم به پرې نه وي. موږ مسلمانان صاحب انخطي، یو فکر، یو قرآن، یو سنت، یو مذهب. اکثر خط ټول احناف دي، احناف په خپلو کې انخطي صاحب. او چې کله راګي په خدای په ذات مې دې قسمي چې دا وایي کنه دغه یاره دغه سړی چې کېنه وته تا دې همدغه الله ذلیله کړي چې ستا مقصد څه دی؟ ابو چې د خدای رضا، نو چې د خدای رضا مقصد دی خو بس خیر دی، د خپل ضد نه تېر شه کنه. ما لا بله شپه چا موبایل ویل یاره مولوي صاحب تاسو په ابن کثیر باندې حواله ورکړو،
دا حوالت داسې نه ده مال کېدی شي زه خطا شوی یم، زه کېدی شي څه شم خطا شوم. وایي نه چې بله خبره ده مال ښځه چې بیا بلې خبرې ته دلته راشه وبشي انشاءالله. نو ماله څه پکار دی؟ جګړه پکار ده. سان مې هغه ابن کثیر راواغوست مال ما دا واقعه داسې بیان کړې 3 استادانو ته موخه د مال دا صحیح ده وایي او مال ښه بند دی. یو راته ویل مولوي صاحب موبایل ورته وکړه دې کس ته مال نه پوهېدل اوس هغه د جذباتو نه کار واغوست. ښه دی چې ما غلطه نه ده کړې، که ما غلطه کړې وې زما به آخرت او دنیا دواړه تباه شوې وې. دقه خبره ده ګورې ښه نن وخت دغه شي خراب کو. دا موبایل دی صاحبه تا نه به د مسلې تپوس کوي هغه نه لوی ابلیس بل نه هغې به یې نشر کوي داسې ویلې داسې ویلې. نو تاسو ته هم دا درخواست کوم چې علماو ته موبایل یې مه کوئ، ورته چې دا مسله څنګه ده. الحمدلله ثم الحمدلله څومره دی الله موږ ته طاقت او صبر راکړي کوو به. خو دا مې دې پورې درته وویل چې ضروري خبره نه ده ما ورته مالې ښه جي الله دې خوشحاله کړي چې زه خطا شوی یم تاله دې الله جزای خیر درکړي وروره چې تا ما ته خپله غلطي وښودله. خو ما که زه خطا شوی یم سبا به اعاده وکړم چې وروره ما دا واقعه صحیح نه ده بیان کړې په ابن کثیر مې حواله ورکړې وه هغه غلطه وه نو زه خپله غلطي منم. سار مې علماو ته راواغوست مال دا کتاب وګورئ هر یو ته مې وایي صحیح ده بلکل مال ما دا واقعه داسې بیان کړي صحیح ده ویا وایي موبایل ورته وکړه که استعمال چې نه سله څه مطلب دی؟ خو خدای چې مسله مې صحیح کړې غلطه مې کړې وې دې سړي ما سره احسان وکړو زه یې محتاط کړم څه یې کړم محتاط چې ته احتیاط کوه. خبره دغه ده علماو لم دا درخواست دی. زمونږ مفتی عبدالله شاه صاحب هم چا نه و پرېښی هغه هم چا موبایل کړی هغه ورته زه به تا ته اوس څه ویم نو صاحبه دا دې موبایلونو لویه فتنه جوړه کړې ده او یاد ساتئ ده بس دا آیات د سوره قصص 4 نمبر آیات تاسې خپلو علماو ته بیا کېدی وه د دې آیات ترجمه وکړه. ان فرعون علا فی الارض بېشکه فرعون لوی کولا په ځمکه باندې تکبر په ځمکه باندې ړومبی فرعون کړی دی وجعل اهلها او ګرځولې وه د هغې خلق الله وایي څو ډلې یستضعف طائفة منهم کمزوري ګرځولې وه یوه ډله د هغوی نه یذبح ابناءهم حلالول به یې زامن د هغوی یعنې د بني اسرائیلو ویستحیي نساءهم او ژوندۍ به یې پرېښودلې ښځې د هغوی د خپل خدمت دپاره انه کان من المفسدین بېشکه او دا فرعون لوی فساد کوونکی په ځمکه باندې ونريد الله وی مونږ غواړو ان نمن علی الذین استضعفوا او مونږ غواړو چې احسان وکړو الله وی علی الذین په هغه خلقو باندې استضعفوا فی الارض چې کمزوري کړی شوي دي په ځمکه باندې د فراعنو په نظر کې فرعونیان ورته کمزوري وي الله وی زمونږ اراده هغوی ته دا ده چې مونږ ورباندې احسان وکړو په ځمکه باندې. څنګه احسان؟ نن خو دغه د موسی علیه السلام ملګري کمزوري دي الله وی زمونږ احسان به دا وي په دوی باندې ونجعلهم ائمه چې وګرځو مونږ دوی د وروستو خلقو دپاره ائمتن سرداران او امامان مقتدا به وګرځو دوی. او یقینا بنی اسرائیلو کې الله رب العالمین 4 زره پیغمبران پیدا کړي. څو زره؟ 4 زره. الله وی منګه وګرځول د خپل احسان په صادر کې چې په چا مو احسان کولو الله وی ائمتن سرداران د قوم ائمه د قوم ونجعلهم الوارثین او وګرځول هغوی منګه قایم مقام د دغې خلقونه. اے فرعون تباه شو ځمکه ټوله دوی ته پاتې شو. ونمکن لهم او مضبوط کړو الله وی موږ هغوی لرا فی الارض په ځمکه کې ونري فرعون او اخایو الله وی موږ فرعونیانو ته وهامان او اخایو موږ هامان ته چې د فرعون وزیرو وجنودهما او اخایو موږ د لښکرو د فرعونیانو ته منهم ما كانوا يحذرون دا هغوی په لاسونو د کوم څیز چې هغوی سره ویروه. الله وی موږ ورته ښیو چې دی به زامن د بني اسرائیلو علالول څه دپاره چې دا ډله قوي نه شي کمزوري ډله پاتې شي. الله وی موږ ورته وښودل چې فرعونه تا خو دا کمزوري کول خو الله وی چې ما اوچتول کمزوري خلق مې په تاسې باندې مسلط کړل. نو ګوره یاد ساتئ همیش د هر چا راج نه وي. ګورئ
امیش پسمه کبانی بس دور کی اللہ قوت در کی زور در کی تب ازان نداسی دغه نه جوړه چې بس په دې ځمکه باندې خو چې مندازه ما ستا غوم د ډېر قلقله خانان رال اولاد فرعون مې قلقله خانی کړي و لاړو الله ما ورته اخودل چې تا څومره ظلم کولو ځان لدی څومره په لوی نظر قتل کله به دی ویلې زه خدای ما کله به دی ویلې زما د سرو زرو بنگړي په لاس کې دي کله به دی ویلې مال را باغونه دي مال را چې کوم دي سندونه دي مال را نهرونه دي الله وي څه شو افوجونه دي څه شو هغه نهرونه دي څه شو هغه چې تا علالول ما در باندې امک خلق یو می در ته بچ کو چې د چانه تا خلق علالول ستا په کور کې می رالوی کو تا خدمت کولو او الله وی اماغه می در ته ودرولو څومره می ور باندې ذلیل کړی څومره می ور باندې سګړی ذلیل الله فرمای واوحینا الی ام موسی واقع بیان الله وی منګه وحی وکړه الهام مکو دا وحی په معنا د الهام سره ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای واوحینا الی ام موسی او حکم لکل الله وی منګه الهام کو الله وی منګه مرد موسی علیہ السلام تا ان ارضعیه چې پی ورکا واغتا فاذا خفت علیه بیا چې کلا ور پیدا شتا سره فالقیه فی الیم نو اغرزوا دغه بچے موسی علیہ السلام په صندوق کې بند کاو به اغرزوا یم درې نیل تا درې نیل دریاب اغرزوا غیب دریاب تا اغرزوا کوم ځای هغه دریاب تا خو کله نو موسی علیہ السلام چې او شو فورا دا دریاب ته نه غرزولې ولی کله اغرزولو کله چې الله رب العالمین ورته الهام کو وحی ورته وکړه او هغه وخت کې چې وی تا سره یره پیدا شو چې زما د بچی څوک اطلاع ورنکي نو به دریاب ته لړه که بس اخو به زما کار دی الله وی فالقیه فی الیم اغرزوا هغه بچی په دریاب کې ولا تخافی او مو ویریږه په دې باندې ولا تحزنی او مغم جنکیږه اے مرد موسی علیہ ګوره ولا تخافی ولا تحزنی دا دوړه ولې بر خامخا صندوق کې څنګه نو زه چې بچ کوم د مرګ نه بچ کوم نو چې په خپل صندوق کې بند کوم هوا به بند شي بیا صندوق کې بیل دریاب کې بیا غورځول نو بس دا خو لاړه خبره ختمه شو بس نو الله ورته دا ټول ولا تخافي یریګه مور باندې ولا تحزني غم جنم بنشي دا زما کار دی الله وی ان رادوه من بیا اغرا ورسو تاتا الیک تاتا وجاعلوه او جوړو باغ من المرسلین د پیغمبرانو نا او من پیغمبر کو 30 پروا مسات فالتقطه آل فرعون فالتقطه پر تکړو دی صندوق لرا آل د فرعون ماشتا یا خادمه د فرعون په دریاب باندې یا پاغه نه چې دی کور کې تلو اوی په دې باندې نظر پریوتلو نو راوچت کو فالتقطه را پور تکړو دی صندوق لرا آل فرعون د فرعون د کور خلقو لیکون لهم عدوا چې دا غوی دشمن شي بیا کور کې وته ګور دریاب نه راوچتای الله وی وګرځول موږ ورته بیا دشمن لیکون لهم عدوا چې دا غوی دشمن شي دا پر روان دور کې وحزنا او دارن چې کوم دی غم اچون کې جوړ شي دوی د پاره یرا غم ارس ور باندې رال ان فرعون وهامان بشک فرعون او هامان وجنودهما او داوی لخر كانوا خاطئين وخطاكار وقالت امرأة فرعون قرة عين لي اول خزد فرعون آسیہ رضی اللہ تعالی عنها بی بی آسیہ وی فرعون ورتراغ سکوی تاس سجدہ ولاری وی جی صندق کی معشوم راغ دیر مزیدار معشوم دے نو خزی ورتسویل بی بی آسیہ رضی اللہ عنها وقالت امرأة فرعون اول بی بی آسی جد فرعون بی بی و فرعون دسوی قررت عین لی ولکا داخو یخواله دے دسترگو لی مالرا ولکو تعالرا بعض تفاسیر لکلی دی وی چی کلا بی بی آسی دا خبر اوکڑا
چې قرۃ عین لی ولک یخواله زما د پاره او استاد د پاره. نو فرعون په جواب کې وته ویل ولکی استاد د پاره، یخواله استاد د پاره. نو یقینا چې بی بی آسی د پاره خو د سترګې یخواله شي ایمان راوړ، هغه خو دیواله تباہ او برباد شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ورته بی بی آسیه فرمای لا تقتلوه موجنی دی لرا. الک دا خو یو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی موجنی دی لرا او یو فرعون دی وینا د دی وجود د پاره خپل وډله جوړه کړي وا. دا چا چې 302 کوله غنا د پاره د باچا خپل سپی ساتلی. نن دور کې د وخت فرعونانو دا پالاقه باندې چې مشرکی دیم ځان لا کو سډب ساتلی، بس هغه بیا دې کارون ته وړاندې کوي. دا هر دور کې دا معاملې را رواني. نو دې ورته چې ګوره دې پسې خلق رانه ولې بیړه به غرق دا مو وجل. نو یا هو دا او یا دا چې د ادب د وجه نه ویل فورا د بی بی آسی پړ کې روب راغی. لا تقتلوه موجنی دا عسى ان ينفعنا نزدې دا چې په کار براشي زمون د پارا، یعنی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او نتخذه ولدا یا به اونیسو دا موسی علیہ السلام د ځان د پارا بچه. دا ماشوم بزان د پاره زوی ونیسو ولی وجنو اسیم بچه نشه زما اوس مشغله به سره برابر وهم لا يشعرون او هغوی ته نو هیڅ خبر نو په دې باندې چې دا به څنګه بچی وي. واصبح فؤاد ام موسی فارغا او یا الله د موسی علیہ السلام د مور په زړه بس تیریږي. دا خو د صندوق داړي خبرې دي، دا خو صندوق سره دا خبر روانې دي. د موسی علیہ السلام د مور زړه اپ خپل زړه کې شته دی نه بهر دی جاړي ځان سره. نو الله واصبح فؤاد ام موسی فارغا او سبال الله وزړه کې د مور د موسی علیہ السلام قرار پاتې نشو. د موسی علیہ السلام د مور زړه قرار پاتې نشو، نا قرارو چې زوی به مې کوم خاطلې خدایا. ان کادت لتبدی به نږدې وا چې ښکاره کړی وې مور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې خپله بې قراري خپله حوصلې د لاسه ورکړی او اواز یې کړی وی لولا ان ربطنا على قلبها کچره مونږه نوې مضبوط کړی زړه د موسی علیہ السلام د مور. او دې کې علما وایي چې څنګه وایي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د مور چې کله بچې په سمندر نیل باندې لاو شو لور ته وایي اے بچی ته ګوره چې دا صندوق په کوم ځای پورې ستا نظر لاندې راځي ته ورته ګوره. مریم بنت عمران د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خور ده. دی وی ما قتل مریم نامه ده د موسی علیہ السلام د خور څه نامه ده مریم. مریم وی مالی دل ورتا اے موري صندوق د فرعون کور ته تاو شلو. مور ویلې ما چې د چانه بچې پټولو داغي کور ته لاړ و بچې ته ورپسې غلې غلې لاړه شه. څنګه غلې غلې لاړه شه؟ لور راغلا خور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام صندوق پسې دننه لاړ. التا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشتا رضی اللہ تعالی عنہ نوری زنان راغنڈی دی. موسیٰ علیہ السلام مبارک میں داخو تکلیفون وحلے شنڈی مبارک اوچی دی. یو زنانتا ویتور تسین ورکا تیزان سا نزدیک اغیتا چی موسیٰ علیہ السلام نزدیشی واپس مخوارے. بلی زنانتا مریم رضی اللہ تعالی عنہ ورطا ولالا ورطا وی اے بی بی آسی زبدر تا پیو خزا باندی دلا نشان در کما دیر او خیارا خزا دیر او خیارا اغین یو معشوم بچکی گینا ار یو معشوم زانتا نزدی کولش تجربه اشتا دی وی انا زرک وشابا رای والا بدی پا مندوان موری زرک وشابا حال تشابه خزی را غنڈی دی موزالے ورورتم خلق سینه ورکیو. وی چی کل مور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام رال چی کل بچی تا اولیدل یو دم ازرکی یو جذبه راغله چې د خلین آواز وباسي. نو الله فرمایي واصبح فؤاد ام موسی لولا ان ربطنا على قلبها کچری منګه نوې مضبوط کړي زړه د مور د موسی علیہ السلام نو आवाज به استلوي
چې دا خو زما بچی باس ورته ولاړه ده ورته وایي څه خدمت ته وي دي بچي دا ځان ته نږدې کړي دا سینه اخلي که نه اخلي وایي ښه راکوي نه وایي چې کله هغې کې ونیو موسی علیه السلام سترګو کې اوښکې راغلې خو الله وایي زړه مې ورته مضبوط کړو اوس خو دا پوهېږي دا خلک چې دا د بني اسرائیلو ښځه ده بس دا ماشوم د همدې دی بس بلکل داسې شو لکه ناشنا ښځه چې بس چې څرنګه یې دا کړو وایي داسې کوئ ماشوم داسې کوئ هغه ټول ترتیب ورته الله ذهن کې واچولو تاسې ماشوم غلط اچوئ داسې طریقې سره یې دا ګوره خپله اوس سینه اخلي موسی علیه السلام ته سینه ورکړه بلکل بس مور شو خاموش وایي دا والی بس او ورته وایي دا چل دی چې ته راځه که نه موږ به تا ته وظیفه درکوو پیسې به درکوو الله ورته زړه مضبوط کړو نه نه زه نشم درتلی بس زه هلته کور ته ځم که کله هم ستاسې ماشوم وږی کېدلو هلته راولې زه به وله خیر دی ما د کور 20 کاره دي او یا دې عمل ته ما سره چې کله ستاسې یادېدلو یو ماشوم یې له به ورکوم او تاسې کله بیا راوړي بي بي هسې ویل دا کار ښه دی دا ماشوم ډېر نېزبین ماشوم دی بس ته یې مړوه او چې کله ماشېته درتلله ورکې بیا موږ ته بیا راولي وایي ډېره ښه ده الله وی کور ته مې درته واپس راوستو که نه کور ته یې واپس راوستو که اللهم صل وسلم علی النبي الامین زه انشاءالله بیا سبا د څه شپه ده جمعه شپه ده دا آیت خو به خلاص کړو لولا ان ربطنا علی قلبها که چېرې مونږ نه وی محکم کړی د هغې زړه لتکون من المؤمنین دې دپاره چې شي د یقین کوونکو نه چې څرنګه وعده کړې وه الله رب العالمین دې سره وقالت لاخته او اویل خور د هغه ته قصه رستو زه د هغه نه مور ورته دلته د رستو زه دې صندق نه رستو زه فبصرت به عن جنوب بیا ګوره دې صندق ته الله وایي عن جنوب لکه د پردو خلقو په شان باندې لرې نه د جنوب عن جنوب ترجمه مفسرینو کړې ده لرې نه ورته ګوره چې د باندې شکي نه شي نږدې ورسره مه ده چې هغه م روانه تو سره منډې وکړې نه لرې نه ورته ګوره خور ورته ویل ټیک ده وهم لا یشعرون او هغوی نه پوهېدل چې دا خو همدې پسې را روانه ده اللهم صل وسلم علی النبي الامین